تاسو څه محسوسوئ؟ څه فرق تاسو معلوم کړ د هغه وخت علم، د هغه وخت طالبي، د هغه وخت استادي، یا د دې وخت طالبي، د دې وخت علم، د استادي څه فرق دی؟ تاسو به څه پیغام تاسو څه محسوس کړ؟ فرق څه دی؟ پیغام دا دی نه تو کې اکثره هغه وایي چې زه به یو کتاب پسې په سایکل کم ځای نه کم ځای ته تلم، د یو استاد پسې به ګرځېدم. مطلب د یو کتاب دپاره به تاسو جدا جدا تلئ او د یو استاد به تاسو کافي شاګردي کوله. اوس وسایل هم ډېر شو، سهولیات هم راله او علم ډېر آسان شو. بیا ولې دغه عمل کمی ولې دی شیخ صاحب؟ هټ کر یو موضوع ته ځم، ستاسو د موجودګي به غنیمت وګڼم او دې نه فایده والم که تاسو یې بد نه ګڼئ. بعضې علماو نه اورو د سیاست خبره کوم ځکه الیکشن نږدې دی، بعضې علماو نه اورو چې سیاست دا د دین مستقله شعبه ده، دا هم په دین کې شامل دی. او بعضې علما وایي چې یاره دا چې کوم دي دا د نوټ علما دي یا د اوټ علما دي، مختلف خبرې کېږي. مونږ په اشکال کې پراته یو عام خلک، دا سیاست واقعي ټیک دی، د دین شعبه ده که نه دا د دین نه بار دی؟ دا ځکه چې هغو راښکل دی مولانا فضلالرحمن صاحب پلار خو آیین راښکل دی، پلار یې پاکستان راښکل دی، د هغه اکابرو د هغه استادانو د پاکستان راښکل دی، نو دی به د حفاظت کوي، نظریاتي حفاظت به دی کوي، جغرافي حفاظت به آرمي کوي. ډېر خلک دا اعتراض کوي شیخ صاحب چې یاره ښځو سره یو ځای په سټیج کښېني او د غلو ملګری دی، مختلف دا خبرې چلېږي. دې باره کې څه وایې؟ داسې به تا ته خبره وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي، زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دې وخت کې مونږ چکیسر مدرسه تحفیظ القرآن کې موجود یو. دلته یو پروګرام وشو دستربندي، هغې کې چې کوم مشر میلمه و، مهمان خصوصي شیخ الحدیث مولانا عرفان الدین قاضي صاحب، هغوی مونږ سره موجود دي. د چارباغ چې کوم دارالعلوم دی د هغې صدر هم دی. مولانا صاحب تاسو ډېره زیاته مهرباني، ډېره شکریه چې تاسو موږ له خپل ټایم راکړ، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. اولنی تپوس به زما دا وي، او دا زه همیشه چې زما چا سره مې انټرویو راغلی دی دا تپوس مې ته کړی دی، دیني زده کړه مو چېرته وکړه، سبقونه هم کوم ځای وویل، او کوم سن کې فارغ شوی، یا ستاسو استادانو کې تاسو ته چا نومونه یاد دي که نه؟ سن 1991 کې د جامعه مظهرالعلوم منځورې نه فارغ یم. ښه جي. زموږ په اساتذو کې محدث کبیر مولانا فضل محمد سواتی صاحب رحمت الله علیه مشهور دی په محتمم صاحب باندې، دا زموږ د حدیث استاد دی. مولانا رحم الله صاحب کوستان والا، دا زموږ د حدیث استاد دی. مولانا تاج محمد صاحب دا د اردم جبسیم د علاقې مظهرالعلوم کې مدرس، دا زموږ د حدیث استاد دی. مولانا حمید الله صاحب دیر بابا باندې مشهور دی، دا زموږ د حدیث استاد دی. شاه منصور بابا رحمت الله علیه دا غزوه سابیا صاحب دا زما د قرآن استادان دي. مولانا زرداد صاحب د حجت الله بن صاحب پلار، دا زما د قرآن تفسیر استاد دی. دارنګه قاضي فضل الله صاحب د عظیم سکالر دی امریکا کې، دا زما د قرآن استاد دی. تاسو نیکه مولانا ګل جعفري صاحب دا زما استاد دی، او دا فقیر محمد صاحب دا زما استاد دی، دا زما استاد دی. دیني زده کړه چې کوم وخت کې کوله، سبقونه هم چې کوم وخت کې طالب وای، هغه دور څنګه تېر شوی دی؟ سختي وه پکې، راته وه، ډېر مسلې یي که نه؟ ستاسو دور څنګه تېر شوی؟ زموږ دور ډېر ښکلی دور. هغه دور کې د علماو د طلباو یو خاص محبت و، بیا د طلباو په خپل منځ کې ډېر ښکلی محبت و. ډېر کسان به لږ و، داسې ډېرې مدارس دا زموږ چې مدارس دي دا په هغه وخت کې نه و. د مینې محبت په بنیاد، په همدردۍ په بنیاد باندې دغه جوړېده چلېده. په هغه وخت کې دا فتنې نه وي، اهل حدیث دا فتنه نه وه، نورې فتنې نه وي، دارنګې حسد نه و، او د یو بل سره دا پراپګنډې ډرامې دا نن سبا چې کومې روانې دي دا هم نه و. بل دا د ازادي نه وه په هغه وخت کې، دا فحاشي عریاني نه وه، د سترګو نظر ښه او ټول ډېر غریبي وه. په هغه دور کې چې څوک کوم علم کې و، په هغه علم کې ډېر لوی نورانیت او ډېر لوی پوخوالی پکې و، مضبوطوالی پکې و. نن سبا چې علم دپاره آفتونه هم ډېر دي، او دا فحاشي عریاني لرې شوی، د سترګو نظر هم وران شوی، نورې فتنې هم ډېر شوي. دا سوشل میډیا دا موبایل راوتی، دغه علم او د ذهن هغه پوخوالی د دې د وجې نه دا کم شوی. هغه وخت ښه دا وخت نه دی. څومره ټایم ستاسو وشو چې د خدمات کوئ، یعنې دیني مدرسه کې بطور استاد څومره ټایم تاسو د پړاوي وکړه؟ زه په سن 91 کې د مدرسې نه فارغ شوم. بیا په سن 1997 کې 96 کې زما اډر وته دی سرکاري ته. په 97 کې دارالعلوم ګورنمنټ دارالعلوم اسلامي چارباغ ته تللی. د 97 تر ننه پورې زه په هغې کې ټول عمر زما په دغه کې و. زیاتره د زندګۍ زیاتره حصه تاسو ټوله زندګي ټوله حصه دا انشاء الحمدلله په دې مدرسه کې وته، او زموږ اراده هم دا ده
چې تر مرګه پورې به موږ دغه قرآن او د حدیثو دغه اشاعت او د دې دا څومره چې خدمات دي دا به تاسو څه محسوسوئ څه فرق تاسو معلوم کړ د هغه وخت علم د هغه وخت طالبي د هغه وخت استادي یا د دې وخت طالبي د دې وخت علم د استادي څه فرق دی تاسو به څه پیغام تاسو څه محسوس کړ فرق څه دی پیغام دا دی چې په هغه وخت کې مادیات اغراض مقاصد نه د یو عالم به کوشش دا چې زمانه د خلکو علم وکړي اجیا او ما دې لږه تنده تېره کړي خو چې ما ته د علم زما د علم نه خلکو ته پیدا ورسېدل او خلکو د دې په وجه باندې عمل د هغه وخت د علماو دا اواز د هغه وخت د طلباو هم د اواز چې موږ د خپلو استادانو نه دا علم حاصل کړی مینه محبت او د خدمت په بنیاد او د دود د خلکو ته موږ د دود د خدمات بیا نورو ته موږ ورسولی نن سبا څوک چې اغراض مقاصد رالل مادیاتو دور دی د دې مادیاتو په دور کې د هر طالب علم دا کوشش چې ما علم حاصل کړی او د دې په ذریعه باندې ما ته دنیا میلاو کړي ما ته پیسې میلاو کړي او دغه اغراض او مقاصد دا چونکې د عام معاشرې د وجې نه ضرورت په بنیاد باندې هم دي نو که داسې وشي چې دغه اغراض مقاصد د منځه لر شي او نیت بیا هم برابر شي والحمدلله کور په کور او کلي په کلي به مدرسه جوړه شي او د دې نه به یو غټ انقلاب راشي هر کورسۍ هر ادارې ته علما ورسېدل او چې نیتونه صحیح شي او اغراض مقاصد دنیا دا ته لر شي دین او آخرت دا دواړه مقصد پکار کوم وسایل چې نن سبا زمانه کې دي لکه مخکې ستاسو دور چې یا د مولانا محمد امیر بجلیګر سے بیاناتو کې اکثر هغه چې زه به یو کتاب پسې په سایکل کم ځای نه کم ځای ته تلم د یو استاد پسې به ګرځېدم مطلب یو کتاب دپاره به تاسو جدا جدا تللی او د یو استاد به تاسو کافي شاګردي کوله اوس وسایل هم ډېر شو سهولیات هم راله او علم ډېر آسان شو بیا ولې دغه عمل کمی ولې دی شیخ صاحب دغه د نیت فرق حاجي ټول خبره د نیت سهولتونه رالل شرح راووتې استادان ډېر شو کتابونه رالل مختلف کتابونه تا ته په هر ځای کې مهیا دي لیکن د هغې باوجود په عمل کې کم نه راغلی د دې علم باندې د عمل تعلق دا د نیت سره تر اوسه پورې که موږ نیت برابر وکړو نه نیت برابر شي نو هېڅ نشته د ټوله دنیا به د اسلامي انقلاب نه ډکه شي لیکن دغه ځای کې نیت نشته زموږ د هر سړي کوشش دا چې موږ ته دنیا ډېره شوې په دنیا کې اضافه وشوې نو د دقې نیت دا موږ پیغام دا ورکوو چې د اوس د موږ خپل نیتونه برابر کړو دا به ښایي زه تاته یو واقعه بیان کړم مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د بانی دارالعلوم دیوبند د ده علم او د ده په وخت کې چې نور علما مولانا یعقوب نانوتوي مولانا محمد مظهر نه لولو عالمان د مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ته وایي چې وجه څه ده چې زما ستا استادان یو دي موږ یو شان کتابونه ویلي په مطالعه کې او په ذهن کې د ستا نه ښه ستا علم چې څومره ډېر دی دومره زمانه دی او ستا خبرو ته زما رسۍ نه کېږي د هغې وجه تا ده هغه وایي چې تاسو په یو نیت باندې علم کو تا وایي چې زه د مصنف شم چا وایي زه د محدث شم چا دی یو د مدرس شم چا وایي زه د یو واعظ شم چا وایي زه د یو پوهه شیخ مفتی شم ما وایي چې زه د هېڅ نه کېږم زه د یو عمل کوونکی جوړ شم ما د عمل په نیت باندې علم کړ دی د دې وجې نه زما نه ډېره فایده خوره شوه نو موږ نن سبا منصبونه غواړو منازل غواړو چې ما د منصب د مفتی میلاو شي ما د منصب د شیخ الحدیث میلاو شي ما د منصب د مدرس او د یو مصنف او د یو محدث او د یو مورخ میلاو شي دا منصب دا ډېر ټول ښه کارونه دي لیکن د عمل اصل شی د عمل زما د عمل فقدان د عمل خبره شیخ صاحب هټ کر یو موضوع ته زما ستاسو د موجودګي به غنیمت وګڼم او دې نه فایده والم که تاسو یې بد نه ګڼئ بعضې علماو نه اورو د سیاست خبره کوم ځکه الیکشن نږدې دی بعضې علماو نه اورو چې سیاست دا د دین مستقله شعبه ده دا هم په دین کې شامل دی او بعضې علماو وایي چې یاره دا چې کوم دي دا د نوټ علما دي یا د اوټ علما دي مختلف خبرې کېږي موږ په اشکال کې پراته یو عام خلک دا سیاست واقعي ټیک دی د دین شعبه ده که نه دا د دین نه بار دی دا 100% د دین شعبه ده حاجي دا د دین شعبه ده صحیح دی بلکې د دین حفاظت بدله سیاست زما د ګیري حفاظت سیاست کوي زما د پټکي حفاظت په سیاست کوي زما د جمعات د منبر او د میراب حفاظت په سیاست کوي دا مدرسه نشي کولی دا سیاست کولی شي او که موږ د دې مدرسو په توفیل باندې موږ علما پارلیمنت ته ولېږل زموږ به هر څه بچي او که موږ دغه علما پارلیمنت ته ونه لېږل او هغو هلته قانون سازي وکړه زموږ د دین او د عقایدو خلاف موږ به بیا روډونو ته راوځو او که موږ ډېر روډونو ته راوځو نو بیا هېڅ نه کېږي بنګلادیش کې دغو قانون او دغه آئین اسلامي نه دی علما سیاست ته نه ودرېږي نو چې هلته څه قانون سازي وشي د اسلام او د قرآن او د حدیث او د سنت خلاف
هغه روډ ته راوځي بیا پکې هېڅ نه کېږي. پارلیمنټ کې به مخنیوی کوي دا غلطې قانون سازۍ یا په اسلامي اصولو کې چې دننه دو ترمیم کوي د دې به مخنیوی په دغه پارلیمنټ باندې وکړي. کم کسان چې د دې اسلامي سیاست ته زمونږ د سیاست ته دین نه وي د اصل کې د اسلام خلاف د سازش شکار. ټیک یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د مولانا فضلالرحمن صاحب سیاست ټیک دی هغه ټیک روان دی. بالکل ټیک. دا د علماء دیوبند تسلسل دی. کم دیوبند چې زمونږ پاکستان موږ له آزاد کړ دی موږ له ازادي راکړله موږ د اسلامي خاورې د هغې مالکان کړي وو موږ د دې جوګه کړي وو چې موږ د اسلامي سیاست اسلامي ریاست لاندې ژوند وباسو. د دغه اسلامي ریاست د دې چې کوم نظریه ده د هغې هغه بچاو نظریاتي بچاو دا به جمعیت علماء اسلام کوي ځکه چې هغو راښکل دی. مولانا فضلالرحمن صاحب پلار خو آیین راښکل دی پلار یې پاکستان راښکل دی د هغه اکابرو د هغه استادانو د پاکستان راښکل دی دی به د حفاظت کوي نظریاتي حفاظت به دی کوي جغرافي حفاظت به آرمي کوي. ډېر خلک دا اعتراض کوي شیخ صاحب چې یاره ښځو سره یو ځای په سټیج کښېني او د غلو ملګری دی مختلف دا خبرې چلېږي دې باره کې څه داسې به تا ته خبر وکړم وایي؟ او زنانه وه حاجي هغه په دغه کې ګډېده په دې اجره کې دننه بیا نو چا خان ته وي ته دومره ښکلی خان سړی پټکی ته ویل ته د ښځې سره څه ګورې په کټ کې هغه وایي دا ښځه په دې اجره کې څه ګوري اجره خو د سړو ځای دی. نو موږ دا وایو چې پارلیمنټ د سړو ځای پاکستان د سړو ځای د اسلامي ریاست دی په دې کې ښځې څه ګوري نو چې ښځې راشي نو ته کټ پرېږدو ښځه راشي نو موږ به ته کمره پرېږدو یا ښځې راشي نو موږ د پارلیمنټ پرېږدو نه راضي به دلته کې دیوال دی او په دې کور کې نارینه نشته ټولو ښځې دي په دې دیوال باندې د ما او د یو بل سړي شر راغی او په دې کور کې ښځې زه به د دیوال د شر نه زه دغه نه موږ به دا مسله حل کړو. اوس چې زنانه راځي او د مولانا صاحب سره پارلیمنټ ته راځي نو چې راځي نه چې دغو سره به سړی نه که په سټیج باندې ورسره زنانه ودرېږي او دغه راځي او هغه تقریرونه کوي مولانا صاحب نه شي نو معلومه شوه چې زمونږ سره نارینه شته مطلب او د دوی سره نارینه ښکاره زنانه شته نو چې نارینه ورسره نشته زنانه نه چلو کېږي نو په زنانو د خپل معامله چلي زمونږ سره نارینه شته دی موږ د زنانو ته ضرورت نشته او د هغو سره نارینه نشته چې زنانه ورسره وي نو صحیح ده شیخ صاحب په خپله هم اراده لرئ د ودرېدو یا سیاست د سرکاري سړی دی د سرکاري او انشاءالله العزیز سن 2026 کې زما ریټایرمنټ د هغې نه وروسته مې بیا اراده شته بالکل عملي سیاست دا زموږ میشن دی دا زموږ خوښه ده موږ په جمعیت طلبه اسلام کې وخت ویستل دی او قاضي فضلالله صاحب او د مولانا صاحب شاګردان یو نو موږ به د هغو هغه انشاءالله مرسته به کوو او د هغو لمن به راټولو. اخري تپوس زموږ دپاره زموږ د کتونکو دپاره زموږ د دې کشرانو دپاره یو اخري نصیحت یو پیغام ستاسو اخري نصیحت اخري پیغام دا دی که نه چې کوم علماء حق د علماء حق هغه حقه خبرې کوي که نه هغې ته به موږ حقه وایو صحیح هغو چېرته به ناحقه نه چېرته به دا نه کوي چې موږ ته په غلطه خبرو کوي یو عالم په منبر نه دي ویلي چې غلا کوئ قتل کوئ دروغ وایي غیبت کوئ حرام خورئ دا به چا نه ویلي موږ ټول وایو رښتیا وایي حلال خورئ رشوت وانهلئ مور پلار خیال ساتئ دا موږ وایو نو موږ دا هم وایو چې آخرت ځانه جوړ کړئ قبر ځانه جوړ کړئ په دې ملک د هغه خلکو ملګرتیا وکړئ چې کوم خلک د دې ملک نه برایانې ختمه هغو او ورته وګورئ چې آیا په دوی کې څه برایي نو هغه یې مه منئ حالانکه علما کرام دي د اسمان نه فرشتې نه دي راغلي غلطیانې به هم کېږي اکثریت د دوی خو د حقانیت دی د دغه حق پرستو کسانو ملګرتیا کول غواړي د هغو د خبرې بالکل د هغو د خبرې لا دلیل کتل غواړي د هغو د خبرې مرسته کول غواړي د دوی خلاف چې کومې خبرې کوي دا زیاتره پروپاګنډې او ډرامې د هغو پروپاګنډو او ډرامو شکار کېدل نه غواړي د اهل حق ملا مضبوطول غواړي کم کسان چې د اهل حق ملا مضبوطوي الله تعالی په کور کې د حق ښکلی ژوند ورکوي دغه زموږ میشن دی چې زموږ د وجې نه حق اهل حق زموږ په خولې باندې د هغو درناوی راشي او موږ د هغو د خپل ځان دپاره د آخرت ذریعه وګرځو. ډېره مهرباني مولانا صاحب د ټایم راکولو قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام وکتل خپل کوربه ته د کیمرامین حنیف سره اجازت ورکوي ګورئ همدم ټي وي د الله په امان.